الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ما محترم مسلمانانو، معززو رونو، الله سبحانه وتعالى په مونږه او تاسو باندې د رمضان مبارک دا عظیمه میاشت راوستې ده. د رمضان مبارک دا میاشت دا د عظمتونو، دا د برکتونو، د رحمتونو او د الله سبحانه وتعالى د طرفنا د مغفرت میاشت ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د دې میاشت د رمضان مبارک دا میاشت د دې اولنې لس ورځې دا د رحمت دي. اوله رحمت، اولنې عشرې د رحمت ده، یعنی د الله سبحانه وتعالى د طرفنا په خپل بندګانو باندې د رمضان مبارک په اولنو لس ورځو کې د دریابونو، د سمندرونو د باران په شان رحمت راوریږي. اوله رحمت، اول عشرې د رحمت ده. و اوسطه مغفرة، او د رمضان مبارک دا منځنی لس ورځې دا د مغفرت دي. یعنی الله سبحانه وتعالى بدی منځنو لس ورځو کې هر نیک، هر سعید او نیک بخت انسان ته مغفرت کوي. و آخره عتق من النار، او اخری عشره او اخری لس ورځې د رمضان مبارک دا د جهنم نه د نجات دي. بدی کې الله سبحانه وتعالى خپل بندګانو ته، مسلمانانو ته د جهنم نه خلاصي نصیب کوي.